خو پېټرول ګران شو د څه حکم وکړ وایي چې هله سکولونو ته چوټي ورکړئ 3 ورځې به د اوس د سرکاري سکولونو چوټي زه درته طریقه ښیم کنه دا یاد وساتئ اکثر باچا چې وي ده کې عقل نه چې دین ورسره نه یو باچا نه باز وتښتېدو نو اواز یې وکړو چې شابه د ښار ګېټونه بند کړئ ده دا خیال وکړو چې آباد په دې ګېټ وځي بیخ دې وځه به راځي چې داسې باچاان د لالا درکړي نو والکه چې دا تا سرکاري مینېګانو ته امپیګانو ته 18 ګریډ افسر او 20 ګریډ افسر تا وله تیل پرې کړي دي تا وله بجلي پرې کړې ده تا وله خوراک پرې کړی دی هغه پرې بند کا زما غوندې غریب سړی او ستاسو غوندې غریب سړي په سکولونه مه بندوه او دا امپیګان او مینېګان چې موږ د اسمبلۍ ته لګي کړو نه د دې یو مقصد وي خو دې مقصد په لټه والی والله که دا پوهېږي دا چې موږ هلته ولیږو د دې دپاره چې تاسو هلته لاړ شئ تاسو به میټینګ کوئ مشوره به په اسمبلۍ کې کوئ چې د مسلمانانو زموږ د عوامو ته څه شي ضرورت دی هلکه په پلانکي علاقه کې ګیس مسله ده دا به څنګه حل کړو دا موږ دې دپاره لیږو یارې په پلانکي ځای کې بجلۍ مسله ده دې به میټینګ کوي په اسمبلۍ کې به راغونډېږي هلکه د دې به څنګه دفاع کوو هلکه تیلو کسالي شوه تیل ګرانېږي څه چل وکړو دې به په خپلو کې راغونډېږي پیسې به اچوي خو دا تیل به عوامو ته لږ ورکوي موږ دغه امپیګان د دې دپاره هلته لیږلي او دا دې څه وکړه دې هلته په یو بل تهمت او پي ټي آی والا جمعیت والا او جماعت اسلامي والا نواز شریف داسې هغې موږ دې ته دغه شی جوړ کړی دی والله که دا په دې پوهېږي چې د اسمبلۍ مقصد څه دی والله که پې پوهېږي ولې دا قرآن یې نه دی لوستلی ولې زموږ نبي علیه السلام صحیح حدیث مبارکې نه دي لوستلي نو چې ته داسې جاهل ولېږې نو دغه جاهل مطلق به هم داسې مطلق او کوتک راوځي دا د څه خبره دی چې د حکومت ته سړی لاړ شي د ده به څه کاري عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې قصالي راغله سخته قصالي وه عثمان رضی الله تعالی عنه کم او بیش 1000 اوښان را روان دي دویم نایب امیر دی په عمر رضی الله تعالی عنه پسې دا نه چله عوامو ته وایي چې دا شی ټکس ولګوئ دا ولګوئ نه په خپله راغی عثمان رضی الله تعالی عنه عرض وکړ چې یا عمر رضی الله تعالی عنه چې زما دا څومره اوښان قافله راغله د شام نه د لکونو روپو دراهم سامانو پکې وی چې جی دا ما د خلقو ته فی سبیل الله ورکړه داسې مشر موږ غواړو دا نه چې موږ نه سرمنې ویستې